والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر. دا قرآن عظیم الشان دا اللہ پا فضل باندے یوصل او دول سورتنا داغی ترجمہ او تفسیر بیان شو. وسو 113 او 114 نمبر سورت داغی پا مختصر انداز کی تفسیر بیانی کی تفسیر یڑیر اگد دے ولیکن دا اختصاراً با داغی بیان کی گی. دا دوا سورتنا د دې شانی نزول سره دارنګي دا دوا سورتنا د دې د ما قبل سورت سره ربط سره د دې دوانو سورتونو خلاصہ او نچوړ سره نو دا ربط د ما قبل سره دا یو امر بدعی نه دی. دا د صحابه کرامو په زمانه کې معروف و. په ابو داود شریف او په ترمذی شریف کې روایت راغلی دی چې صحابه کرامو اجلاس وکړو په دې خبره باندې چې سورت توبه موږ په کوم ځای کې کېدو مقررې کو نو د اجلاس نچوڼ په دې را وواتو وضعوها بعد الانفال فإن قصتها شبیهة بقصة الانفال. دا د سورت انفال نباد سورت توبہ اولگا ولا د دی وجه د ربطنا چې په سورت انفال کې کم مضامین په اغا په سورت توبه کې مو سورت توبه کې د څه بیانو څه نچوڼو څه خلاصه وه څه خبرې مضامینو هغه په سورت انفال کې نو د هغې سره مناسبت لرلو نو هلته دا سورت ولګولو پته ولګېدله چې دا ربط یو امر بدعي او مخترع نه دی. دا په صحابه تابعین تبع تابعین کی معروف. او دا ربط حضرت نبی بابا رحمه اللہ فرمائی چې دا یو معین نه دی چې بسم دا یو ربط دی او باس بل بوله نه بیانې. دا یو ذوقی خبره ده چې الله تعالی چاله قرآن شریف کې مهارت ورکړی وي هغه په خپل ذوق صحیح سلیم سره هغه په خپل د یو صورت ربط د بل صورت سره د بیانولو هغه اندازه کوي. نو د دې دوانو صورتونو دای ذکر کړی دی پس د صورت اخلاص قل هو الله احد نا د دې د اغي سره ربط څه دی؟ نو ربط دا د آسان ربط چې الته دوه خزانې بیان شولې. یو خزانه د الله د توحید او د وحدانیت چې الله یو دی شریک نه لري د وحدانیت دا یو لویه خزانه ده.
او دویمه خزانه د اثبات رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شولا چې الله دا توحید په خپل بیان نکو وی قل زما نبی ته په خپل جبه باندې خلکو ته توحید بیان کړه چې الله احد الله الصمد چې د هغې سره رسالت ثابت شو. دا دوه عظیمې خزانې دي او دا خزانې غواړي حفاظت. تاسو چې لوګي شان روپۍ پیدا شي څونه حفاظت ولا کوئ نو دا عظیمې خزانې به حفاظت نه غواړي، دا ټول قرآن شریف به حفاظت نه غواړي. نو دا دوه صورتونه د دغې دوو خزانو بلکې د ټول قرآن شریف دپاره د حفاظت دپاره رال. قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. بیا به یو انسان دا وایي چې بیا خو د حفاظت دپاره او د دفاع دپاره یو صورت کافي و، بس سوره فلق به راغلی و یا به سوره ناس راغلی و، دوه والې رال. نو وایي دا ضررونه دوه قسمه باندې دي. یو ته مضرات جسمانی وی بدن سره تعلق ساتي، هلکه وی دا شوگر دی او دا کینسر دی او دا توری زړی دی او د بوډیګانو خبره دا پړم پریشر دی، مختلفې بیمارۍ دا په انسانانو راځي. نو دا سوره فلق د جسمانی مضراتو او د جسمانی ضررونو نه د حفاظت ذریعه ده. او دا دویم صورت د روحانی مرضونو نه د حفاظت او د دفاع ذریعه ده. روحانی مرضونه لکه قادیانیان دي که خدای تباه کړي، څونه غلط عقیده پرچار کوي، پرویزیان دي د رسول الله احادیث نه مني، مختلف کفار او مختلفې فرقې د خلکو له غلط نظریې جوړوي او د غلط دین دپاره هغې ډېر محنتونه سعی او مالونه لګوي. نو د دویم صورت کې حفاظت به د روح او د ایمان او د عقیدې وشي. نو دا صورت ناس د دغې دپاره راوړ. نو دوو صورتونو ته حاجت ضرورتونو دواړه صورتونه د حفاظت دپاره الله ذوالجلال را لیږلي دي. په سورت فاتحه کې د عظیمه خزانه د توحید راله، د الله د وحدانیت. دا توحید زمنګ اکابرینو څلورو واړو مذهبونو تقسیم کړی دی درې قسمونو ته. توحید فی ذات، خدای سره ذات کی شریک نشته. توحید فی الصفات، اللہ تعالی سر صفاتو کی څوک شریک نشتا. توحید فی الافعال، و افعالو کی اللہ تعالی سر څوک شریک نشتا. بیا یو لوی عالم دے خو په دې عقایدو کې ځینې عقیدات د جمهور د نور امت نه جدا ده. هغه ته وایي علامه ابن تیمیه رحمه الله تعالی. هغه یو نوی تقسیم پکې وکړ چې یاره دا توحید په دوه قسمه باندې دی. یو توحید فی الالوهیت دی او بل توحید فی الربوبیت دی. عبدالسلام شنار ورته وایي، ذوال معالی باندې تعلیق کړی دی. په هغې کې وایي چې مقصود د دې تقسیم نه انکار عن الوسیله دی. او نور سلف هم دا تقسیم ملا علی قاری وغیرہ نم نقل دی، خو دا مقصود په هغې کې نشته. په دې کې یو بل تقسیم علماو وکړو د نوي زمانې والا. هغې وایي چې په درې قسمه باندې دی توحید. یو توحید فی الالوهیت دی، بل توحید فی الربوبیت دی، او بل توحید فی الاسماء والصفات دی. د توحید فی الاسماء والصفات نه مراد دی او دالی چې دا څو ټکي قرآن حدیث کې راغلي ید الله، وجه الله،
یوم یکشف عن ساق وغیرہ وغیرہ 50 ټکي دي ټوټل. دې کې به وایي نه تشبیه کوو، نه به تعطیل کوو، نه به تفویض کوو، نه به تاویل کوو. دا څلور وانه ټکي د دغې توحید سره منافات لري، حالانکې زموږ ټول اکابرین د تفویض قائل دي او ټول متاخرین د تاویل قائل دي. خو به هر حال سورت اخلاص کې وحدانیت الله دې دغه مضبوط عقیده زمونږ استاد سورت توحید نصیب کی. نو دغه خزانه راغلی و دا دواړه سورتونه له دغې خزانې دپاره د حفاظت دي. شان نزول یې واوره مختصر. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته لاړی نو یهودو جادو وکړله. د بیکار انسان کار هم دغې میدان له نه راځي نو جادوګانې کوي. جادوی دا وکړله چې دیو له نور نارینه اولاد میلاو نشي او به دا قیسې ختمه شي. الله ته منظوره وه، 2 ماشومان پیدا شو. عبدالله ابن زبیر پیدا شو رضی الله تعالی عنهما او نعمان بن بشیر رضی الله عنه هغه پیدا شو په انصارو کې، دا بل په مهاجرینو کې. بس هغه جادو خو ختمه شو، هغې خو څه کار ورنکو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مشن ټیم په ټیم باندې سیوا کېدلو په ترقۍ باندې و. نو په یهودو ناوختو نو جرګې وکړله چې دا مخنیوی پکار دی او څه چل وکړو. نو ډرفوق قوم دې ته قرآن ویلی دی، یفرقون ډرفوق دی، میدان له نشي راتللی. نو پیغمبر علیه السلام په حقله یو کس دا مشوره وکړه چې جادو به پې وکړو. نو هغه مشر وویلې چې جادو خو پې من کړی وه خو پې ناکام شوله. نو بیا پې جادو ته ساجت دی. وایي نه، ما ته داسې جادوګر معلوم دی چې هغه پیسه غواړي ډیره خو کار مضبوط کوي. ویل ټیک شوله. لبید بن الاسم دا هغه لوریانې. نو 3 دیناره هغه زمانه کې ډېر لوی دولت و، دا یې وله ورکړې او هغې په رسول الله باندې جادو ته تیار شو. ویل د رسول الله ګمنځ موږ له راوړئ. پیغمبر علیه السلام ما مخکې درس کې ویلو مستقل خپله ګمنځ و د نبي علیه السلام، او دا مې ویلو چې هر کس به خپله ګمنځ استعمالی، خپله ګمنځ د هغې فواید مې ویلو. ګمنځ استعمالول دا مسنون عمل دی، خو کله ها علما د دیو شرعي مسله داسې بیان کړې ده، وایي چې دا موالاته تسنن، هر ساعت ګمنځ استعمالی دا تسنع د خلک ځان په زور ښایسته کې، بس دی ښایستی. وترکه تدلیس، او چې پرېږدي نو دا تدلیس دی، مدلس والی ډېر غلط عیب دی. دا حدیثو په دغه کې موږ وایي 6 قسمه تدلیس دی او 6 قسمه مدلسین راوین دي. نو تدلیس ته دام ښه کار دی، ځان خلکو ته داسې ملنګ ښکاره کې، پړه کې ملنګ نه. و اغبابه سنت، کله ګمنځ استعمالول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو ګمنځ استعمالول دا سنت دی او ځان له خپله ګمنځ ساتل دا هم سنت دی. ځان له خپلې ګمنځ کم نه اغوستې د نن نه بعدې والی چې پرته یې کله استعمالوئ ضرورت په ټیم. ګمنځ استعمالول چې په ناستې استعمالی قرضونو نه به خلاصېږي. عبدالرحمن صاحب لیکلي او په لمده باندې دغه کې ګیره، او چې په اوچه باندې یا په ولاړه باندې ګمنځ وهې نو هغې لیکلي غریب بشي، قرضدار بشي. او یو یې دا لیکلي چې دا 3 دا ګیره سر چې ګمنځی ړومبی دا وریځې 3 پیرې ګمنځ کې خی، او بیا دې ګڅه کې 3 پیرې ګمنځ راکاږي. د هغې نه بعد ګیره سر ګمنځی چې ته ژوندی په سر به دې دړ رانشي د الله په فضل. ګمنځ ځان دغه دي. خو به هر حال هغه ګمنځ د رسول الله ولا پس وزن راوړه، تاریخ پکې اوږد دی، او دارنګې خته مبارک د پیغمبر علیه السلام ورته په ګوتو وراله.
نو دغی جادوگرانو جینکو دا آغینا یو دغه ساس کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جسد اطهر مبارک کې د موم و نساس کو او په هغې دا تارونه پیدا کړل هغې له غوټې دغه کړې دا ورکې 11 غوټې د رسول الله ایخته او د ګمنځ دغه حصې په هغې کې ولګول او هغه جادوی ویوړله یو کویا دی بیری زی زیروانم متوی زی ایروانم متوی په بخاری شریف کې روایتونه راغلي هغه کویا په ویخ کې د ګټ د لاندې جادو کې خوسته په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف شروع شو جادو اثر وکړ جادو اثر شتا دا مسلک دی د څلورو واړو مذهبونو جادو اثر کوي جادو اثر علماء منلی نو صاحب علیہ رحمت جادو اثر شروع که یو روایت کی راضی سلوی خلد رسول اللہ بانی اثرو یو کی شپگ میں شو یو کی راضی کال حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وی دریوان روایتون ٹک دی دا حافظ ابن حجر په بخاری او داسې شرح لیکلي چې خلک یې حیران کړي فتح الباري په شپږ څلوېښت کاله کې هغه دا شرح لیکلي ګوره څومره ټیم یې وله ورکړی شپږ څلوېښت کاله کې نکلی دی د تنګي صاحب فرمایي ته وایي ما یو میاشت په دې کمره کې بند کړه کتابخانه کې نه دې څوک راځي او نه دې ما غواړي وایي ته وګوره شپږ څلوېښت کاله کې هغه دا شرح ولیکله فتح الباري او بیا یې په یو عظیمه ډوډۍ وکړله هغه ډوډۍ حافظ ابن حجر کړې وه بیا د هغې نه راروانه وه نو زموږ د دارالعلوم حقاني ملګری فیض الرحمن مولوي صاحب چې کتاب ولیکو نو هغه هم پرې خیرات وکړو هغه سنت یو قسم لا راژوندي کړل نو یو فتح الباری د حافظ ابن رجب حنبلی دا هم د بخاری شرح ده خو هغه دونه معروف او مشهوره نه ده دا ډیره مشهوره ده دی وایي چې څلوېښت ورځې پې ډېر اثر و شپږ میاشتې درمیانه اثر و او یو کال پورې لږ لږ اثر و او ټولې خبرې زه مختصر کوم چې څه اثرات پرېږده مې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ اوده دی پیغمبرانو خوب او زمونږ خوب کې فرق دی ګوره موږ چې اوده شو نو دا د سر سترګې اوده او زړونه هم زمونږ اوده د پیغمبرانو د سر سترګې مبارکې اودې وي خو زړونه د هغې بیداري زمونږ په خوب به اودس ماتېږي او د پیغمبرانو په خوب اودس نه ماتېږي دوه ملایکې راغلي یوه مشره بله کشره مشره د بر سر ته ودرېدله او کشره خپو ته ودرېدله هلکه تاسو پښتانه صفت کې ثابت شو تاسو د کټ بر سر کشر ته پرېږدئ که مشر ته مشر بر سر ته کېنوئ او کشر لنګې ته کېنوئ ګوره دا د ملایکو خوی دی په پښتنو کې څونه ښایسته خوی دی خو داسې ورو ورو دا خوی پښتانه پرېږدي پې پوه یاستئ که نه تاسو لږ جوور نظر کوئ پښتانه خپل خویونه ورځ د ورځه پرېږدي دا اوس ډېر ځایونو کې مې ولید وره کشر هغه به بس بر سر ته دغه دا ناست وي مخکې به خلکو د دې ډېر اهتمام کولو نو ملایکې مشره بر سر ته او کشره خپو مبارکو ته ودرېد کشره پوښتنه کوي وایي په رسول الله باندې څه چل دی تکلیف د څه دی دا مشره ورته وایي مطبوبن کوړه سحر پې شوې کشره بیا تپوس کوي من طبهو کوړه پې چا کړې ده وایي لبید بن الاسم او د هغه لوریان وی دا کوړه د څه شي نه جوړه کړې ده وایي پې مشتن و مشاتتن دا د ګمنځ او ګمنځ د ایختو مبارکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه جوړه کړې ده بیا تپوس کوي وایي دا جادو کوړه پرته چرته ده وی دا په بیری زیروان کویا کې د ګټ د لاندې پرته ده نو په دې ایختو جادو کېږي په تاون نور الهدا وایي چې د ګیرې یا د نه د کم ایخته را دغه شي یا د سر نه نو دا په منځ باندې دوه کال بیا پې جادو نه کېږي داسې دا جنات او شیاطین دا شیزونه جادو کوي نو دا ادب دا دی چې ایخته دې نه پرېوته نو روغ مه پرېږده دا کټ که په تاون نور الهدا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې را بیدار شو سخت خوشحاله شو چې بیماري معلومه شوه او علاج معلوم شو
نو رسول الله د ټولو نړمبې وی یا عائشة ابشری ان الله عز وجل اخبرني بدائي. عائشی صدیقی خوشحال شا ذوالجلال ما ته زما د مرض خبر راکو. په دې ټولو بیبیانو کې عائشه صدیقه یاد کړه. دا ولې؟ یا خدای د عائشې صدیقی سره په دغه نمبر کې کمره د هغې کمره کې او یا دا ده چې ټولې بیبیانې د رسول الله سره خفه وي خو عائشه څه بل شانته خفه وه، ډېره خفه وه د پیغمبر علیه السلام په دې تکلیف باندې. نو ځکه رسول الله وایي چې دا ډېره خفه ده. نو ټولې نړمبې زیری عائشې صدیقې ته وه. ثم بعث عليا وعمارا وزبيرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم. درې صحابه کرام رسول الله ولیږل ویل کویا له ورشئ. نو علي شیر خدا وی کویا ته ورکوشما ګټ مې اوچت کو جادو مې راواغستا په الله وی یقین وکړه چې دا اوبه داسې شوې وي په رنګ کې دونه بدلې شوې وي. د پیغمبر اسلام د بدن هغه تکلیف هلته رسېدلی و چې د اوبو دا رنګ د هغې اوبو په شانته جوړ شوی و چې زنانه په لاس خپو نکریزه کېږي او هغه وینځي هغه سرې زړې غونته کې روان د کویا د اوبو رنګ دونه بدل شوی. اشاره د هغه ډېر مضبوط سحر ته چې هغې راوړو. نو جبریل امین هم راغلی. دا دوه صورتونه هم راوړل. د دوه صورتونو سره لیکلي مکیتون خو راجح دا د مدنیتون. یا دا چې دوه پیرې نزول راغلی یو پیره مکیتون دی نو بله پیره مدنیتون. نو دا دو صورتونه جبریل امین راوړل. د دې تلاوت شروع کو. فجعل كلما قرأ آیة انحلت عقدة چې یو آیات به اولوستو نو یو غوټه به کلاو شوله. چې یولس واړه آیاتونه اولوستل یولس واړه غوټې ټولې په ټولې کلاو شولې. فکأنما نشط من عقال. تا به ویل چې رسول الله چا په پړو کلک کلک تړلی او پړې تې کلاو کړل. د پیغمبر دا بدن مبارک داسې کلاو کلاو شو چې چا ګیډۍ د غنمو د وربشو سترۍ راوړي او هغه پیټې تړلي وي که نه نو هغې ته دا پته لګي چې کله دی د دې ګیډو نه پړی کلاو کړي نو دا ګیډۍ څنګه څنګه راوپړسېږي. دقسې د پیغمبر بدن مبارک آزاد شو. نو پر رسول الله مبارک باندې جادو شوی وه. دا د بخاري شریف روایات دي او د بخاري شریف روایاتو اجماع د امت ده چې دا ټول اصح دي صحیح دي. دلته داسې خلک شته چې هغوی د جادو څخه انکار کوي. پخوا راسې دا قصه روانه ده. معتزله انکار کوي وایي نه جادو نه ده شوي په رسول الله باندې. او شیعگان هغې نه مني. د دې تفسیر دی تفسیر نمونه په 20 جلد کې انکار کړی سخت چې په رسول الله جادو نه ده شوی. د بخاري روایت نه دي صحیح. دې ته وایي د نر بچی د بخاري روایت نه دي صحیح. کبرت کلمتان غاټه خبره ده تخرج من افواههم د ورکوټو خولو نه روځي. او دارنګې التبیان د محقق توسی کتاب دی دا هم د شیعګانو تفسیر دی. التبیان اته جلد کې دا تفسیر دی. دا بل ویش کیو دم لیکلی دی چې جادو پر رسول الله نه ده شوی. مجمع البیان د علامه تبریسی دی د دیو غټ ملا دی د هغه تفسیر دی مجمع البیان. هغیم وایي چې پر رسول الله باندې جادو نه ده شوی. د بخاري روایت نه منو. او په دې اهل سنت والجماعت کې تفسیر په ظلال القرآن والا وی جادو نه ده شوی. او تفسیر احکام القرآن د جساس چې ورته وایي زموږ د احناف هغه هم وایي جادو نه ده شوی. خپل تاویلات هغې کوي لکه هغې انکار د احادیثو نه کوي تاویل کوي. د دې انکار او دغه نور انکار په منځ کې ډېر لوی فرق دی. صحیح دا د جادو شوی. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائی
وای دې دوه صورتونه چې رال دا د خدای غټ فضل دی وای منګه دې دوه صورتونو ته دونه محتاج یو چې خوراک او سکاک ته دونه نه محتاج. معرف القرآن کې حضرت مفتی صاحب رحمه الله فرمایي دې دوه صورتونو ته موږ دونه محتاج یو چې سا اغستلو ته موږ دونه محتاج نه سا اغستلو ته موږ دونه محتاج نه. تفسیر درة البیضاء د امام غزالی وایي چې سا اغستلو ته موږ ولې دونه محتاج نه یو چې دې صورتونو ته ډېر د هغې نه محتاج یو. وجه مو لا هغه ویلې ده، وجه ورله دا ویلې ده چې په سا اغستلو کته تلو پورته تلو کې زمونږ د جسم حفاظت دی. په دې صورتونو کې د جسم حفاظت هم دی، د ایمان او د عقیدې حفاظت دی. دا زیات شو په نسبت د سا اغستلو باندې. دا جادو حقیقت لري، په عائشې صدیقې باندې دا جادو شوی ده. معطا د امام محمد شواړې باب بیع المدبر، مدبر به خرڅې که نه به خرڅې مولیان طالبان پې پوهېږي. نو په هغې کې دا روایت راغلی دی چې عایشې صدیقې بیماره شوه او د کټ شوله او نر جوړېدله. نو د هغې وراره هغه یو دم والا عامل له ورلې دا زمونږ ترور بیماره ده، نو هغه چې اندازه په خپل تجربه کې ولګوله وایي په دې سحر جادو دی. وایي چا پې جادو کړی ده؟ نو پوره معلومات نه کېږي، فی الجمله معلومات چې څه ته وایي هغې کېدی شي فی الجمله داسې سلو کې یو احتمال چې څه ته وایي. وایي یو زنانه ده او ماشوم مو څه په غېږ کې دی، هغې زنانه هغې پې دا جادو کړی ده چې دی په منډه منډه رالی اندازې ولګو چې دغه ټیم کې د چا سره ماشوم په غېږ کې چې ماشوم پې بول وکړل نو هغه د عایشې صدیقې مدبره وینځه وه. هغه یې راوسته او کېنوله عایشه رضی الله عنها ورته وایي وایي تا په ما جادو کړی؟ نو هغه زمانه د رښتیا ووایي او ما در باندې کړی. وایي ته خو ما مدبره کړی چې د مرګ نه بعد به ازاد یې، ګوره تاسو ما ښېګړه کړې ده، ته په راځې په ما باندې جادو کې، تا خو دې ښه کار ونه کو چې ته په ما باندې جادو کې. نو صاحب علیه رحمته هغه ورته وایي وایي جادو مې د دقې وجې نه په تا وکړله چې تا په ما باندې زه دې مدبره کړې ما ویل چې زر مړه شي چې زه زر ازاده شم، بیا یې خرڅه کړل. نو جادو یو حقیقت لري، دا جادو شوی وه. دا دوه صورتونه ولا الله رب العزت راولېږه. خلاصه او نچوړ د دې صورت څه دی؟ دا د پاره د استعاذې دي، لکه څنګه چې صورت یوسف هغه د پاره د چا راغلی؟ د استعاذې راغلی، استعاذه. د دې صورت مختصر دغه دا ترجمه نو فرمای بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربانا خاص بخنه والا. بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې داسې مهربان دی چې سوال ورنه وشي ورکړه کوي. الرحیم داسې مهربان دی چې سوال ورنه ونشي نو په غضب کیږي. دا د عبدالله ابن المبارک معنات او د هغه حدیث نه چې رواه زاد الطالبین هغې کې هم راغلی دی، د هغې نه دا معنا راایستلې چې خدای په غضب کیږي چې څوک سوال نه کوي. بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې مهربان دی په یو رحمت سره، الرحیم مهربان دی په سلو رحمتونو سره. دا د اکرمه رضی الله تعالی عنہ معنا ده. یو اکرمه رضی الله تعالی عنہ د ابو جهل زوی د ایمان راوړی او یو اکرمه د عبدالله ابن عباس شاگرد دی. دا د عبدالله ابن عباس د شاگرد اکرمه ترجمه ده.
او دا حدیث نه رښتینی ده چې د الله پاک د پاره سل رحمتونه دي. یو رحمتي دنیا ته رالیږلی د هغې د وجې ګوره د هر څه ته خیال وکړه څنګه ښایسته روان دي. او یو کم سلي پرېښودي دي په ورځ د قیامت به د هغه سلو یو کم سلو سره دا ملګری کې سل به شي. په دې به پې الله تعالی بیا په خپلو مؤمنانو بندګانو صرف رحمت کوي. ګوره دلته یو رحمت یې رالیږلی مؤمن او کافر 200 دشمن د الله ټولو ته شامل دی. څونه ښایسته نظام روان دی. او چې بیا پوره سل شي او خاص مؤمنانو د پاره شي نو فما ظنکم څونه ښایسته مزه به بیا کوي. بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې مهربان دی په بر مخلوقات باندې، الرحیم مهربان دی په لاندې مخلوقات باندې. امام ضحاک رحمه الله دا معنا کوي بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن داسې مهربانه چې سوال ورنه وشي نو ورکړه کوي، الرحیم داسې مهربانه بې د سوال نه ورکوي. ابو حیان نحوي صاحب د بحر المحیط هغه دغه معنا کوي بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن الرحمن چې مهربان دی. الرحمن مهربان دی په ورکولو د لویو لویو نعمتونو. الرحیم مهربان دی په ورکولو د وړو وړو نعمتونو. دا نه چې دا واړی بل چاته سپاري دي، ټول رحمتونه یو ټول دغه خو یو الله جل جلاله کوي. ښه دا د قاضي بیزاوي رحم الله معنا ده. او بسم الله شروع کوم په نوم د الله چې الرحمن دی. الرحمن الرحمن یعنی صفت د مهربانی دی. الرحیم فعل د مهربانی دی، ورکړه هم به کوي مهربانی کوي. نو الرحمن مهربان دی، الرحیم مهربانی کوي. مهربانی کوي معنی القرآن د امام فرا دا معنا کړی. به هر حال ډېرې معنیګانې. قل اوایا خو پیغمبرا اعوذ برب الفلق پناه نیسم پر رب د سبا. پر رب د سبا فلق سبا ته وایي. نو د الله پاک خو یوازې د سبا رب نه دی، الله پاک خو د دې هر څه رب دی. دا فلق یې ولې خاص کو؟ علامه آلوسی وی تفاولن. تفاول په شرع شریف کې شته. تفاولن نه نیکپالی چې څه ته وایي چې الله پاک به تورې شپې بوځي او رڼا سبا به راولي د اسلام. دا یهودیانو دبدبې به ختمې کړي، رڼا سبا به راولي. د تخصیص دغه نقطه شو. بعضې وایي چې دا فلق سبا ته نه وایي، فلق ویلی کېږي په جانم کې یوه کنده د هغې ته. او بعضې علماء کرام فرمایي چې دا فلق د عجمۍ ژبې ټکی دی، د عربۍ نه دی. عجمو کې څه بعضې عجم دي ونو ته هغې فلق وایي، ونو ته فلق. په قرآن شریف کې عجمي الفاظ شته که نشته؟ شافعي رحم الله فرمایي نشته. ابوبکر باقلاني صاحب رحم الله فرمایي نشته. نور علما وایي شته. هغې وایي چې کوم ځای کې دا دوه ټکي د دواړو ژبو راغلی توارد اللغاتو ته وایي، طالبان پې پوهېږي دا درس وان. او حقیقت دا دی چې شته، د جمهور رای دا ده چې شته. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی نو هغه فرمایي چې یاره دا څلېرویشت چا څلېرویشت ته رسولي سبکي صاحب چې ورته وایي. نو حافظ ابن حجر وایي چې 90 وسمان نور هم پیدا کړل نو یو 50. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمایي چې قرآن شریف کې د دې نه علاوه شپېته ټکي نور دي چې هغه د عجمۍ د نورو ژبو ټکي دي. نو یو 500 او شپېته 111 ټکي دا په قرآن شریف کې راغلي. د ټولو نه ښه بحث په دې مسله باندې سبل الهدى والرشاد کې علامه صالحي کړی. او یو یو ټکی رښتلی چې ګوره دا د فلانکۍ ژبې دی، دا د هغه ژبې دی، دا د هغه ژبې دی، دا ټول ټکي پکې رښتلي دي. ښه تحقیق د علامه صالحي دی په سبل الهدى والرشاد کې.
نو دا عجمی ده من شر ما خلق د شر د آغنا چې الله پیدا کړی دي دا ما موصوله شوله خلق سله شوله او غاید للموصول ضمیر حذف شوی دی من شر ما خلقه دویمه دا ده چې دا ما مصدریه ده شپږ قسمه باندې ما دا دغه مصدر دی یو ما مصدریه نو دا ما مصدریه کې دا کار دی چې دا فعل نه مصدر جوړی من شر الخلق او من شر المخلوق خلق معنا د مخلوق شو د شر د مخلوق نه الله پاکا منګه تا پوری پناه نیسو من شر المخلوق د شر د مخلوق د شر نسبت وردی مخلوق ته وکړو کسبن اگر چې خالق د خیر او د شر د دوانو الله دی هو الشر ليس الیک رواه ابو داود د شر نسبت الله پاک ته نکیږي ولی نکیږي ځان له د شر یعنی د سویل شي چې الله خالق د خیر او د شر دی خو ځان له بدانه چې الله خالق د شر یا نسبت ته نکیږي ادبن یا شر داسې دی نه لیس الیک چې تا ته پې نږدېوالی حاصل شي شر څه ته وایي غیر ملایم للطبع دا طبیعت یې نه مني په دې باندې ګران پرېوځي نو هغې ته شر وایي دا تعریف له صدرا کړی دی من شر ما خلق د شر د مخلوق نو تو وایا خو پیغمبره پناه نیسم په رب د سبا باندې د رب نور لسمانېګانې هغه موږ په رب العالمین ټکي کې تاسو ته کړو من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې نه اذا وقب کله چې راخوره شي تیاره راخوره شي دا خاص وقت ولی یاد کو د دې څه نکته ده وایي نکتې دا ده چې دقه ټارګېټ ټیم دی چې کله دا تیاره راخوره شي نو غلان ډاکوان د ډاکې دپاره راوځي ساحران جادوګر خپل جادو سره دغه شي نیکان اولیاء صالحان مؤمنان الله خوشحالي ځینې خلک اکثرین ودی من شر غاسق اذا وقب شر د تیارې نه چې کله راخوره شي او دا اطراف ټول پټ کړي اذا وقب دا مان ومن شر النفاثات او د شر د پوک وهونکو نه فی العقد په غوټو کې دا جادوګر دی غوټو کې چف کوي نفاثات فی العقد دا معنا اوس دا طالبان دی پې پوهېږي چې نفاثات جمع مؤنث سالمه د مؤنث د ښځې صیغه ده د ښځو صیغه چې دی قرآن شریف دا د ښځو صیغه ولې راوړې ده نو یا اشاره کړې ده دې خبرو ته تغلیب دی چې دا کار سړیم کوي د جادو خو زیاترې ښځې کوي د ښځو صیغه یې ځکه د ښځو ټکی یې ځکه راوړ دویم دا دی چې دا د ښځو دا ټکی راوړو تحقیرا دا کار به سړو کړی خو الله پاک دغه سړیم په ښځو کې حساب کړه چې ته په ښځو کې حساب دا د ده هغه سپکاوی یې وکړو چې ماړه نو ته د جادو کار کوې ده یا خو سم شه دا کینې او ضررونه مخلوق ته مه رسوه او چې خامخا رسولو کې غواړي نو سړی دې ته وایي چې میدان له راشه یا به ایسته شي او یا به راایسته شي یو دوه درې څوکه به یا له بل درکړي یا بیا ته بل له ورکړي د ټکه د متول حاشیې ته مخې دې تمانچه راوالي داسې لږه جګړه ښه شی نه دی بیکاره شی دی خو راشي داسې به د ټکه تمانچې ته سړی بې خطرې دې ته د متول حاشیه وایي نو تحقیرا چې میدان له ولې نه راځي چې پټ په پټه باندې لګی او جادو کې دریم دا دی چې دا دواړو ټکو ته شامل دی دا صفت دی د پاره د موصوف محذوفه چې هغه نفوس دي دغه شر دغه نفوس نفاسات په العقد نه چې سړي او که ښځې وي خو چې جادو کې پوک وي د هغې څخه موږ په الله پورې پناه نیسو
څلورم دا ده شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمه الله فرمایي وای دا اصل کې د ډلو صفت دی دا نفاسا ډلې دي او دا فی العقد دا د دې نه مراد عقاید دي نو د شر د هغې ډلو نه باطلو ډلو نه چې هغې پوکې وایي وسوسه اچوي ذهن سازي خو نه د ذهن وراني ده خو لکه خلکو له په ذهن کې ګوتې وایي په عقیدو کې خرابوي د دغې جماعات دواله او د دغه خرابو جماعتونو نه پروردګاره موږ تا پورې پناه نیسو چې زموږ له دا ښکلې ښکلې ښایسته ښایسته عقیدې خرابې نه کړي علامہ ابن القیم سے فرمائی علامہ ابن القیم دو تفسیر او تفسیر قیم لی ابن القیم دے په یو جلد کې دی دا او یو بدای او تفسیر دے په دو جلدونو کې دی خود ابن القیم او تانوی رحمهم الله تعالی عجیبه کار د دیو د اش کتابونو کې د دیو تفسیری خبرې او محدثانه خبرې ډېرې د هغې نه ښایسته ښایسته تفسیر زده کړي هغه وایي چې من شر النفاسات فی العقد څه دی دا کوتکان جادوګران دا د ارواح خبیثو نه مدد غواړي د ابو جهل د روح نه د فرعون د روح نه د حامان د روح نه وغیره وغیره د دیو نه دیو مدد غواړي د ارواح خبیث نو هغې خو ځان له په عذاب کې مبتلا دي هغه خو شیاطین بیا د هغې کردار ادا کوي دیو د هغې نه مدد وغواړي دا خو هسې مردارانی کني کفر والا ساحران دا کار کوي او هغې خو ځان له ګیر دي مبتلا دي په عذابونو کې خو لیکن دلته چې دی د هغې په ځای باندې شیاطین بیکار کوي نو دې نفاسات نه هغه وایي ارواح خبیثه مراد دي په هر حال دونه پورې بس چې تحقیق وایي ډېر من شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد او د شر د کینهګر نه اذا حسد کله چې دا کینه ښکاره کي چې کومه پورې کینهګر کینه نه ده ښکاره کړې پروا نه کوي خپل زړه ځان له خوري تاسې کینه کوي خو چې کینهګر کینه ښکاره کړه بیا خو تا وایي بیا خو دې خرابوي بیا د لکندې ګوري نو چې کله کینه را ښکاره کړي خدایه موږ تا پورې د هغه نه پناه نیسو چې هغه ما ته ضرر را ونه رسوي دا وایي ضرر ته بیا نشي رسولی کینهګر دا په درې قسمه باندې دی حضرت تانوی رحم الله فرمائی اشرف التفاسیر کی شپږمې سپارې سره په درې قسمه باندې دی کینهګر یو کینهګر معذور ګناهګار دی یو کینهګر معذور دی نه ثواب او نه ګناه معذور دی عذر دی او یو کینهګر ماجور دی ثواب ورته میلاویږي داسې کینهګر هم پکې شته چې ثواب هم ورته میلاویږي او دغه بې علاج هم دی وایي معذور هغه کینهګر دی صاحب علیه رحمته چې هغه وي دغه د خپلې کینې په مقتضا عمل کوي لکه مثلا د ګلدین سزما کینه ده نو ګلدین پسې ردې بدیم ویمه او د هغه ضرر لټومه نو دا کینهګر دا معذور ګناهګار دی او دویم هغه کینهګر دی چې بې اختیاره د هغه پړه کې چاته کینه راځي بې اختیاره یو کینه پړه کې راځي خو ضرر نه ورسوي نه د ضرر د رسولو کومه اراده لري دا انسان معذور دی نه ثواب یې کېږي او نه ګناه کېږي او یو قسم کینهګر ماجور دی اجر ورته میلاویږي هغه کینهګر دی چې هغه اجر ورته میلاویږي چې هغه عمل کوي په خلاف د مقتضا د کینې چې زما د ګلدین سره کینه ده کینه خدا وایي ضرر ورسوه بد یې بیان که زه د ګلدین صفتونه کوم زما ورسره کینه ده کینه وایي ضرر ورسوه زه ولې تحفې ورلیږم زه خیال ساتم زه ادب احترام قدر یې کوم
نو زما کینه زما دپاره د نیکۍ ذریعه وګرځېدله، نو زه په دې کې ماجور شوم. په دې کینه کې درې قسمه کینې دي. وایي چې کینه دې خامخا راغلې وه، په دې درېم عمل کوه. چا سره دې کینه د زړه نه به دې کینه موځي، هغه له تحفې ورکوه، د هغه خیال ساته، هغه ته دواګانې کوه، په دوا کې یادوه. بس اسانه طریقه دا وه. نو د شر د کینهګر نه چې کله دا کینه دغه کې دا راښکاره کي، او کینهګر ډېر خطرناک. ایاک والحسد، د کینې نه ځان لورې ساته. رسول الله فرمایي فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. دا کینه چې دا نو داسې دا نیکۍ خوري او بربادوي لکه اور چې خشاک خوري او بربادوي. اور ته ګوره، اور ته خشاک څه دی؟ او د دې وجې نه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لا یزال الناس بالخیر ما لم یتحاسدوا. خلق به ډېر په خیر وي چې کینه مینې نه ځان بچ ساتي. او بل فرمایلی دي وی الحسود لا یسود، کینهګر انسان سردار مشر د ترقۍ والا نشي جوړېدلی. طریقه محمدیه کې دا روایت نقل دی. سفیان ثوری رحمت الله علیه خاص کر طالبانو ته وی لا تکن حاسدا تکن سریغ الفهم. ته کینهګر مه جوړېږه، کینې ختمې کا، ته به سریغ الفهم، دستا ذهن به ډېر تیز شي. تکن سریغ الفهم، فهم به ډېر تیز شي، ډېر زبردسته به شي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس مني ذو حسد، د کینې والا زمانه نه دی، د کینې والا زمانه نه دی. ولا ذو نمیمه، د چغلۍ چې دوه جنګوي دا زمانه نه دی. ولا ذو کهانه، دا د غیب خبرې وله ورکوي. قرآن شریف کې مخکې بیان پې تېر شو، لاس وله وګوري دا چل به کېږي، دا د راتلونکي دا دی څه خبر دی. دا د کهانت والا دام وی زمانه نه دی. کاهن لمزی چې دا د درو خبرونه د زدر کوي. او ولا انا منهم، نه زه د دې خلکو نه یم، نه زما نه دي او نه زه د دیو نه یم. دا معنی شو. بسم الله الرحمن الرحیم. قلت تو آیا خوږ پیغمبرم اعوذ برب الناس، پناه نیسما په رب د انسانانو باندې پناه نیس، په رب باندې پناه نیسم. ملک الناس، بادشاہ د خلکو، الہ الناس، معبود د خلکو، په دې سر پناه نیسم. برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. د سنا من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسې اچونکي نه. من شر الوسواس، د شر د وسوسې اچونکي نه. وسواس شیطان ته وایي. وسواس حمل په هغه باندې مبالغتن دی، شیطان باندې. او د بعضو رې دا ده چې دا وسواس دا متخیله خیالاتو ته ویل قوت متخیله، لیکن راجع دا دی چې شیطان ته نه دغه دا مراد. نو یا خدا شیطان مبالغتن په عمل دی، یا دا دی چې ذو وسواس، خاوند د وسوسو دی، چې وسواس مصدر یا اسم مصدر شي. د شر د وسواس نه شیطان زړونو ته وسوسې اچي. او خناس دی، واپس کیدونکی دی، بیرته زر واپس شي. دا شیطان چې دی جاسم علی قلب ابن آدم. رسول الله مبارک فرمای د بنی آدم په دې اړه باندې د خپل خړتم ایښودی، دا ګنده ګنده وسوسې ورچوي. فاذا ذکر الله، کله چې دا بنده د خدای نوموالي ذکر شروع کړي، خانسه دی پرې وس لا چې د خدای نوم ته نشي ټینګېدلی. خانسه. حافظ عبدالغفور صاحب، امام لاہوری رحمه الله خلیفہ مجاز، هغه چې ورشي اکثر ګپ لګی شیطان دی پړه کې راوړی که په وګا دی راوړی، یعنی که ذکر دی نه کوم هوړه کې دی راوړی، که ذکر دی کوم په وګا دی راوړی. نو دا خناس دی، پټیدونکی دی، ایریدونکی دی.
الذي آغا یوسوسو چې وسوسه اچوي فی صدور الناس په سینو د خلکو کې، فی صدور الناس په سینو د خلکو کې وسوسه اچوي، من الجنة والناس د پیریانو نا او د انسانانو نا. دو ترجمې بدلته منګه کوو، لکه څنګه چې شیاطین الجن والانس کې دو ترجمې وي، اقصد هغې نظیر دا دی او هغه د دې آیات دپاره دغه دا نظیر دی، دا د هغې دپاره نظیر دی، شیاطین الانس والجن. هلته موږ ویلي چې دا کم اضافت راغلی یا اضافت لامی دی یا اضافت بیانی دی، چې اضافت لامی محرر الوجیز تفسیر والا ویلی دی. نو عبدالله بن عباس فرمائی ان للجن شیاطین یضلونهم مثل شیاطین الانس. تا شیطانان دو دی، یو جناتو سلگیدلی دی پا آغیو لر وسوسی پڑکی اچوی مومنانو جناتو تا، او یو قسم شیاطین دی ناس دی انسانانو تا لگی دی او دیو تا وسوسی دا قیدا اچے. نو دلتم ترجمه دادا چې وسوسه چې په سینو د خلکو کې من الجنته د دغه خلکو نه دا من بیان دی د کوم خلکو په سینو کې وسوسه چې من الجنته پیریان و ناس انسانان، صداسی شیاطین دی چې جنو ته وسوسه چې صداسی شیاطین دی چې انسانانو ته وسوسه ورچي. او یا دا اضافت په شیاطین الانس شیاطین الجن والانس کې اضافت بیانی دی د خاتم فی الذین د وجنه دی. علامه علوسی روح المانی کې دا ویلو. نو بیا د هغې ترجمه دا د شیاطین چې انسانان دي، شیاطین چې پیریان دي، کله شیطان جنی وي کله شیطان انسی وي. او تایید د دې دار چې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل دی او ابو نسائی روایت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمائی قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ته رسول الله فرمایل چې یا ابا ذر تفناو نساء الله پوری د انسی شیاطین نا او د جنی شیاطین نا. ویل ما عرضک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا پا انسانانو کم شیطانان شتا؟ قال نعم هم شر من شیاطین الجن. پا انسانانو کم شیطانان شتا، خدا آغا اصلی شیطانانو ندا دیر شررناک دی، دیر زیاد شریران دی. خدای دی منگ انسی شیطان نجوڑی، یعنی انسی شیطان دا ډیر خطرناک دی. ها اگرچه د نسائی روایت مدار راغلی دی په علی ابن زید بانی ضعیف دی، مجمع الزوائد کې ولا ګڼ طرق نور راوړي دی، حسن لغیره مرتبه ته حدیث اوخات. مالک بن دینار رحمت الله علیه به فرمایل وای دو قسم شیطانان دی، انسی جنی. وای دا انسی په ما ډیر سخت دی جنی نه، دا اصلی شیطانانو نه. وای سیبه دا ولی ویره چې اعوذ بالله ووایم نو جنی شیطان وتښتي او دا انسی شیطان په اعوذ بالله باندې نه تښتي. نو لہذا دا په ما باندې نور هم دغه شو دا سخت شو. تفسیر الکشف والبیان د علامه ثعلبی دا مالک بن دینار قول دغه کړی دی، دا راوړی دی. شیخ زاده علی البیزاوی هغه وایي که د هغه تحقیق دا دی چې کله دا جني شیطان اصلي شیطانان په چا ناکام شي، د هغې په وس بر نه شي، نو وایي مشر بابا ورته ووایي چې یو سړی ورته راپاروئ. نو دیو راشي انسي شیطان هغه ورته واړی راواړی، هغه ورته پوی کړي، وړه کې ورته دا وسوسې ور واچوي، داسې ووایه دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا وکړه. نو وایي چې جني پې ناکام شي نو انسي شیطان هغه ورته دغه کې دا راولیږي. او دا انسی شیطان چې دی بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تحقیق په دې باندې دا دی چې یاره دا انسی شیاطین چې دي نو بیا په دې کې په سړو کې کم دي او په ښځو کې دا انسی شیاطین دا بې سیوا دي. یوې زنانه یو شعر ویلی د عمر فاروق په مخ کې چې ان النساء ریاحین خلقن لکم، دا ښځې کشمالین دي، ای سړو
تاسو له پیدا دي خدای چې موږ تاسو له څه پیدا یي وکلکم یشتهی شم الریاحین هر څوک دا غواړي چې ځکه شمالي بوی کمه نو موږ ولې نه بوی کوئ عمر فاروق دې ته جواب ورولېږو وایي ان النساء شیاطین خلقن لنا دا ښځې شیطانانې موږ لره پیدا شوي دي دا شیطان ټولې نه حکم په کل باندې نه دی په بعضو باندې دی ها نعوذ بالله من شر الشیاطین عمر فاروق صاحب ته ښایسته جواب د شعر والا دغه که دا ورکړو نو شیاطین الجن والانس دواړه قسمه انسي شیطان هم شته دی او جني او دا انسي شیطان دونه خطرناک دی چې قرآن شریف په ده باندې ختم شوی دی نو سوچ ورته کوه فکر دی راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وی قل دا ووایي نو دا وی تعلیما للامت دی ولې د تمامو اهل سنت والجماعت د عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شیاطینو د ضرر نه محفوظ کړی دی الله پاک واعلم ان الامه مجتمعه على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه النهاية ابن الأسير دریم جلد 395 کی وای النهاية ابن الأسير اگر روایت په مشکات کې فاسلمو وغیره تم دا تحقیق دا شوی به هر حال دا پیریان چې دي دا شیاطین دي په نظر باندې ناراضي ان حيث لا ترونهم او دا نور راضي اکدراله نو کله کله خدا پیریان او دا شیاطین هم خلقو لیدلی نو دغه صورت استثنایی دي عادي حالت دا ده چې دای نلیدل شي کله کله ولیدل شي دا قضیه مهمله منطقین چې څه ته ویل کېږي یعنې دا قضیه مطلقه دا دائما نه ده چې هر ټیم کې بګین ته دا نه عام طور باندې نه لیدل شي قضیه مطلقه ده خو دائما نه ده په موجهاتو کې چې یو ټیم د ټیمونو کې به یو څوک هم نه علامه ابن تیمیه رحمه الله تعالی او فتاوی ابن تیمیه 15 جلد او په اومه صفحه باندې په دې تحقیق کوي وایي د دې آیات نه دا مطلب نه دی چې ګینې یو شیطان یا یو پیری یو انسان په یو وخت د اوقاتو کې نشي لیدلی نه روا ده چې بعضې اوقاتو کې بعضې انسانان بعضې پیریان یا بعضې شیاطین دا ویني د دې معنا هغه وایي دا د پیغمبر علیه السلام لیدلي ابو هريره صاحب چې دی هغه راشن ته ولاړ هغه دغه کړی دا لیدلی او د سلیمان پیغمبر خو تپوس مه کوه هغه ډېر دغه پکې من الجنة والناس به هر حال انسي شیطان باندې قرآن شریف دا ختم شو خدای دې موږ انسي شیاطین هم نه جوړوي او خدای دې موږ د جني او انسي شیاطینو دواړو نه محفوظ هم کړي او ګوره قرآن شریف ختم شو اخره کې سین راغلی دا وایي په اول کې چې موږ شروع کړې وه نو بې زیر بې د بی د لاندې یو نقطه وه دا نقطه د توحید ده بس یو الله به منې وحدانیت ته چې رسول الله او کتاب الله او پیغمبران او دا به نه منې تا خو موږ ته خدای ویلي که دا خو ټول په یو خبره کې شامل شو ها نو ګوره وحدانیت نقطه راله وحدانیت ته اشاره راله او د اخره کې سین راله وی ټیک ده چې لا اله الا الله دی ویلې دا د جنت کنجي ده خو کنجي غاښونه غواړي د سین باندې غاښونه دې ولیدل غاښونه مونځ دی روژه ده حج دی زکات وغیره وغیره دا شو دویمه دا ده چې هلته بی راغلی وه او د بی د لاندې زیر راغلی و نو په اول سر یې موږ ته وویلې قرآن تعلیم یې راکړو چې ځان زیر کا ځان اجوزه کا تفسیر عرایس البیان وی چې دا نفس لاندې ځمکې ته د دې اول ځمکې نه لاندې کې نو زړه به دې په اول اسمان شي چې دا نفس ځان د دویم ځمکې نه لاندې وګڼي نو قلب به دې په دویم اسمان شي چې ځان د درېمې نه کته وګڼي دونه ځان عاجزه کړي داسې پسې ذات وایي چې تحت السرا نه دې دا خپل ځان لاندې وګڼلو دونه دې ځان عاجزه کړو نو زړه به دې په عرش باندې ولګېږي نو بی زیر بی کې دا اشاره د اول سر نه موږ ته راغلې چې عاجزي کوه خدای دې موږ تاسو تواضع عاجزي نصیب کړي او دا بی او دا سین چې ولګېږي نو بس معنا دا ده چې بس د نن نه بعد نور ترجمې نه ایبا د پښتو بس نه د عربۍ بس عربۍ کې دا بس اسم فعل دی په معنا د حسبو دی معنا یې دا ده چې حسبک عن الکونین
بس ته تعالی را د دوانو جهانو نا د دوانو جهانو د کامیابی د پاره بس ته تعالی ما اعطیتک بین حرفین د دغه باو د دې سین په منځ کې غایا مغیا کې داخله د دې دوانو حروف په منځ کې چې کوم قرآن ته ملاو دی دا د دنیا او د آخرت د پاره دی بس ته خدا قرآن پرانا د محمد رسول الله د حدیثو او پرانا د ائمه مجتهدین د مفسرین د رجال الله بس دا قرآن در لبس دی د دوانو جهانو د پاره نو خدای دې موږ لره قرآن شریف د دوانو جهانو د کامیابی ذریعه وګرځي بس دا چې دی دغه وه د دې طالبانو د دې علماو دا خواهش شر دا یاران دوستان ټول په دې اخري ختم او په دعا کې شریک شي لکه دا انما الاعمال بالخواتیم د خدای نم دا تم امید دی چې دا کم نن صرف رال دا ملمانو نو خدای پاک په اخیره کې دیو شریک وي انما الاعمال بالخواتیم داسې وګڼله چې لکه دا نومونه د دې ټولو په قرآن شریف کې زموږ د خیر سره دغه شو دا رال دا د دې علماو برکت دی او دا د دې مدرسو برکت دی چې تاسو دا مدرسه ګورئ ګوره دا رڼاګانې د دې نه خورېږي زه ستاسو د دې کلي طالب العلم یم په 98 کې دغه جامع عبدالله بن مسعود خټ جومات لا کچو تاسو ته به پته 98 کې کچا دا لا پوخ نو دا هغه ځای نه حضرت صاحب چې دلته راغلی او ړومبې کړي ما اوسه هلته هم کړې وه په 97 کې او بیا مې دلته مسوړه دوره کړې وه په 98 کې جلالین هم پکې موږ ویلي وو د قرآن شریف والا نو زه ستاسو د کلي یو ادنا طالب په هغه ټولو طالبانو کې حقیقت دا دی زه له ټولو نه بېکار نو زه یو ادنا او نور لوی لوی علما دي هغوی به درسونه کوي تاسو ټول ته به اجرونه ثوابونه میلاویږي هارون جان مولي صاحب چې د استادانو په یو لوی اعتماد دی خاص کر د شیخ ادریس صاحب لوی اعتماد پرې د هغوی دی چې لکه دا اعتماد خاصې په چا نه جوړېږي دا مدرسه ښه چلی ښه مدرسه چلی د سره څونه 18 کسونه استادان